اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمونږ په څنګ کې ناست डी एस पी بهر علي صاحب دی. خو ټول نه پهلې خو به زه شکریا د ډي پي او صاحب کوم چې کوم دومره ډاون ټو ارث دومره هغه یو غټ افسر او دومره عزت ورکړ ډېر عزت ورکړ کس دی. نو ای سره ما په یو من شاده خبرې وکړې دې سره هم زه په هغې خبرې کوم څه سوالونه زه به د دین هم تپوس کوم. خو زما ډومبې سوال تاسو نه دا دی بهر علي صاحب تاسو دا روزې کله شروع کړي دي او دا څنګه مناولی کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې شهدا چې دی نو زمونږ د کے پی پولیسو او عوام چې دی که نه دا سټارټ شوی دی د کشمیر د وختونه د آزاد کشمیر کې زمونږ غټ کردار دی د هغه وخت نه سټارټ اخیستی شوی دی. خو پراپرلی دغه مناول تقریبا د 15 کاله وشو 5 سال لا چې دی نو مونږ یوم شهدا مناوو. تاسو ته څنګه پته موږ ډي پي او صاحب نه د 400 کې شهیدان تپوس وکړل. خو د غونډو خیبر پښتونخوا تپوس به اوس موږ د ډي اس پي بهر علي صاحب نه کوو. نو زموږ په غونډ خیبر پښتونخوا صوبې کې څومره شهیدان شوي دي؟ زمونږ په کے پی کې په دې وخت کې 1849 چې دی شهیدان دي تر ننه 1999 تاریخه پورې 1849 شهیدان دي. جی تاسو کتو څومره شهیدان شوي دي او د دې قبرونو او د دې بهادرانو ورځ هم په 4 اګست او دا به مناویږي. خو د دې بهادرانو یاد به راته کېږي دومره ډېر بهادران چې کوم د امن په جوړولو کې شهیدان شو. خو زما تاسو نه بل سوال هم دی که نه چې دا یوم شهدا تاسو مې مناوی که نه نو دې تاسو څه د عوام ته دې ته څه هغه ورکول غواړئ د دې نه ورته څه هغه سیله لکه څه ورته خول غواړئ؟ بالکل د یوم شهدا د هغې شهیدانو یو یاد تازه کیږي بل امن او امان قایمولو لا اینډ اډر سچویشن چې دی دا د عوامو او د پولیس دا یو مشترکه ذمهواري ده. نو د عوامو له موږ دا یو پیغام ورکو چې موږ پولیس چې دی نو د خپل وطن دپاره د خپلو عوامو دپاره د خپل ملک دپاره چې دی نو خپل قیمتي جانونه چې دی قرباني کوو. او د دې د تاسو څنګه دا څومره قیمتي جانونه دا د دې ستاسو د امن دپاره او اوس خلک راځي دا وی چې نه دا خاصې غلط دی او دا پولیس داسې او دغسې دا وګوره څومره بهادران د ستاسو د امن دپاره د ستاسو د 400 لپاره ستاسو د خیبر پښتونخوا دپاره خپل جانونه قربان کړي. خو زما تاسو ته دا دی که نه خو تاسو چېرته اوس لکه ما ډېر زیات ما سره واړه دي زما ملګري ما اکثر وایي که نه وایي چې پولیس زم پولیس جوړېدل غواړم او هغه پولیس جوړېدل غواړي که نه د هغې ډېره زیاته حوصله افزایي کېږي نو هم د دې هغه پسې کېږي. نو تاسو د واړو ته څه پیغام ورکول غواړئ د دې نه؟ بالکل چې دی نو ماشومانو دا یو جهاد دی او مطلب امن راوستلو د دهشتګردۍ خلاف جنګېدل او امن او امان قایمول دا چې دی یو جهاد دی او دا زموږ د ټولو مشترکه ذمهواري ده. او د دې ستاسو کم نور اوسني سپایان دي که نه یا بهادران دي زموږ جوانان دي د دې چې اوس کم دي اوس شکر الحمدلله جمدي یو امن قایموي که نه نو د دې نه څه هغه ورکوئ تاسو؟ بالکل چې دی نو د دې نه دي اویر دي چې دا یو فرابر دا بس یو جهاد دی ساده خبره ده. نو خو دا دی لکه یو کس چې اوس د دې په دا حوصله افزایي ورسره کېږي چې لکه د خپل ملک دپاره خپل هغه جان هم ضایع کړم زما به بیا به یو نر کس یادېږم دې نه به بالکل جدا به مخ کېږي. دغه خبره هم ده چې لکه مطلب دی یاداشت کړي بل دې باره کې بس ستاسو یو اضافه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الشهدا چې کوم دی هغه به د خوارجو د لاسه مطلب دا کېږي. نو په موجوده وخت کې امن او امان په خپل ځای خو زمونږ په ملک کې خصوصا په کے پی کې غټه خبره چې دی نو هغه د دهشتګردۍ ده. نو مطلب د دهشتګردۍ خلاف د امن قایمولو دپاره دا یو غټ ټاسک دی. یقینا زه به تاسو یو بل سوال هم دا کوم چې لکه څومره شهداګان په کم شیز کې لکه کم شیز امن قایمولو کې مړه شوي تاسو څنګه ووایئ که نه شهید شوي دي نو تاسو په دهشتګردۍ کې به شوي؟ زیات تر دغه چې دی که نه شهدا دا په دهشتګردۍ کې دي.
او ته دهشتګردۍ دې څنګه تاسو ته وي خو زما تاسو نه یو بل د آیسو بارے کې څه خیال دی آیسو چې کوم دی دا یو ناسور دی او دا زمونږ لګیا دی نوجوان نسل دغه کوي په دې کې زمونږ برفور کردار دی موږ خپل کردار ادا کوو خو دا چونکې داسې یو مسله ده چې دا یوازې د پولیس ته دغه وس خبره نه ده په دې کې به والدین عوام مشترکه عدلیه بلکې ټول د مکتبه فکر د معاشرې صحافیان عام عوام د دې ټول بخپل کردار ادا کین او هله به موږ د دغه ناسورنا دغه کو موږ فراپر بده کې خپل کردار د خنه خو طریقه باندې ادا کول کوشش هم کو او مزید هم نور ادا کو لیکن د ټول معاشرې د ټول دغه د ذمہواری ده او ان شاء الله تعالی موږ بدی سره کمباین یو ځای د دې ناسورنا نجات حاصلو نوجوان نسل ته موږ چې هغه دا بند کی کنه ته نقصان رسوي نو د نوجوان ته سو وایي نوجوان ته عوام ته میسج ورکړي ابو بکر زستا ډېر شکریا دا کوم چې ستا پولیس سره چې هم ده نه دوره مين ده ته یو بهترین نوجوان او راللې مطلب لکه ته د معاشري د فارس کول غواړي لوی سړی زما د ځوانانو د فردا پیغام دی چې دا آیسو وغیرہ دیگر کرایم چې کوم دی خصوصا زموږ معاشره کې په موجوده وخت کې ادم برداشت دا یو ډېر غټه مسله ده نو ادم برداشت خصوصا آیسو حواله سره نو پدې کې مطلب نوجوان نسل خپل کردار ادا کول پکار دي او خپل پیرنټس چې کوم دي نو دا غي سره مطلب پورا تعاون پکار دي او مطلب هر خبره مطلب خپل پیرنټس سره شیر کول غواړي ډیر نوجوان نسل چې دی نه د ان اویرنس په ځبانه د داسې کرایم چې کوم دي شکار شي نو خصوصا د خپل مشرانو چې کوم دي نه دی لکم لا تړ او دغه پکار دي دا غي سره مطلب پورا تعاون پکار دي جی تاسو څنګه وکړو زه به اوس د دې پروګرام اختتام کوم اینډ کوم به خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې دی وکړو د آیسو د خلاف تاسو د جوان نسل ته موي او د مونږ ته د خیبر پښتونخوا کسانو وي خو دیو ځل بیا به تاسو ډیره زیات مننه ادا کوم چې تاسو مال دومره وخت راکړئ چې تاسو انټرویو والم او بل خبره دا زما حوصله نور زیاته شو زه ول رالم زه ته ډیر زیات هغه شم کو دا لکه زما دومره خبر نه شو زه دومره زما حوصله ډبل کړه زه هم 10 ټایم نه مور کړه ځکه دا خپل نوجوان نسل پولیس هر یو کس ته خیال ورکړي هر یو کس ته اهمیت ورکړي هر یو نوجوان ته هر یو ماشوم ته اهمیت ورکړي چې یو کس حوصله کم نشي او خپل ملک سره مینه ساتي خپل صوبې سره مینه ساتي خپل سټي سره مینه ساتي کو جون دو تاسو لپاره پروګرام کې بلاویګم جزاک الله والسلام